إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام ونفسه تتوق إليه. دا یو بل باب امام یحییٰ النووي رحمه الله قائم کو ریاض الصالحین کی. دې باب کې د دین د منځ یو اهمه مسله بیانوي. وایي چې کله طعام خوراک روټۍ تیارې او زړه ورته په شوق کې وي روټۍ ته، نو په داسې وخت کې منځ کول بیا مکروه دي. روټۍ حاضره ده او د روټۍ ته د بني آدم شوق کې دی ډېر، نو دغه وخت کې منځ کول مکروه دي. او مع مدافعات الاخبثین وهما البول والغائط، دغه شان په داسې حال کې هم منځ کول مکروه دي چې د منځګزار له لوی اودسمات یې ورغلی یا وړوکې اودسمات یې ورغلی، هغه د جخت نیولی ټینګ وله ورغلی، زور یې ورکړی ول، او که دی نیت وتړي نو کله به په یو خپه زور کوي او کله به په بله خپه زور کوي، نو په داسې حال کې هم منځ کول مکروه دی. دا خو عنوان شو. اوس د دې په هکله حدیث مبارک دی 1953 نمبر 1753 عن عائشة رضی الله عنها قالت، زمونږ استاسو مور بیبي ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی الله عنها نه روایت دی دا حدیث. الله پاک دې د مؤمنانو زمونږ استاسو د مور بیبي نه راضي شي، الله پاک دې د خپل ځان نه راضي کړي، الله پاک دې زما ستا د ټول امت روحانی اولاد د طرفه دې الله پاک بهترینی بدلی ورکړي. قالت مور بیبي فرمایي سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم، ما په خپله د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه اورېدلي، په خپله مې ترې اورېدلي دي. بیبي وه، صحابیه ده. یقول چې نبی علیه السلام ارشاد فرمایلو لا صلاة بحضرة طعام، چې کله روټۍ حاضرې دغه وخت کې منځ نشته دی، منځ نشته. د دې دوه مطلب دي. یو مطلب تینا اهل ظاهر اخستی دی، منځ نشته یعنی وی منځ د سره کیږي نه، دا د اهل ظواهرو مسلک دی. او زمونږ مشران وایي زمونږ مسلک بیا دې حدیث کې دا دی چې نه، کامل منځ نه دی، روټۍ حاضره ده او دغه ټایم کې دی منځ کوي، نو دا کامل منځ نه دی، ځکه د ده توجه تقسیم ده. دی به په دې که دی اوس د منځ نیت هم وتړي نو په ټول منځ کې به خیال کم خوي روټۍ ته. موږ خو خیر به مانځم روټۍ ته هر وخت خیال جوړه ګران شو ورسان شو، خیر روټۍ ته به خیالي، په ټول مانځه کې به د روټۍ فکري سوچ به وي. دې وجې نه زمونږ امام صاحب فرمایي، امام ابو حنیفه رحمه الله، چې ما ته دا خوښه ده، خو لږ سوچ به کوئ، دې خوا به توجه کوئ. ښه د بعضې خبرې دپاره دا دماغ لږه د دې هغه نري نري تارونه به متوجه کوو، بیا خبره کېني. که نه د دین خبرو ته خو نن سبا مونږ ثواب دپاره کېنو، زده کېږي نه، زده کېږي ځکه نه ورته پام نه. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي، وی ما ته دا خبره خوښه ده چې د دې روټۍ نه منځ جوړ شي، دا نه چې د دې منځ نه روټۍ جوړه شي. څه مطلب دی چې روټۍ مخکې کي که نه د منځ نه، نو د سره به په دې روټۍ کې به ورسره د څه فکر وي د منځ، چې یاره ټایم خو د منځ دی، دا روټۍ زر زر خورو. لکه د روژې ماښام ګورئ نه، د روژې ماښام کې که موږ او تاسو سنوړی اخلو مې، نو دغه ټایم کې زموږ ټول فکر د څه د جمعې بس د منډې کاري، چې صرف دا نفس په قلار کم او جمعې له طرف کم، تکبیر اوله رانه لاړ نه شي، اقامت له ځان ورسوم، پیله صف له ځان ورسوم. او که منځ کې شروع واچوله بیا به څنګه چلي، روټۍ تیاره ده، لوګي تې خېږي، بویونه تې خېږي، او دې ټایم کې منځ له نیت وتړو، نو بیا به منځ کې د څه فکر روټۍ، نو منځ نه څه جوړه شو. او هغه اول صورت کې د روټۍ نه منځ جوړ شو. ګورئ دا دین چې دی که نه، الله رسول زمونږ او ستاسو دا دین چې دی زمونږ د جذباتو پوره خیال ساتلی دی. ګوره زمونږ د احساساتو، زمونږ د جذباتو، زمونږ د تقاضو، د دې ټولې پوره خیال ساتلی دی. خو
خو دې کې دا مسله یاد ساتئ دا هغه وخت کې دا مسله ده که نه چې دومره وخت وي چې دی پکې روټۍ هم خوړی شي او بیا مونځ هم کولی شي که نه دا وخت دومره لنډ تنګ شوی و که نه چې دې دوو کارونو کې یو کېږي یا پکې روټۍ خوړلی کېږي نو هم د مونځ وخت بیا وځي او که دی ورکې بیا مونځ وکړي که نه د مونځ بس دومره وخت چې بیا مونځ څه شي د مونځ وخت قضا شي بیا نو دغه صورت کې به ګورې بیا روټۍ پرېږدي ښه بیا به څه کوي مونځ به کوي مونځ قضا کېږي دا هغه وخت کې دا مسله ده چې دی پکې دا دواړه کاره کولی شي مونځ هم کولی شي او روټۍ هم خوړی شي نو روټۍ دې مخکې کې خیر دی مونځ دی او دې کې دا خبرې دي دا شرایط دي دا هغه صورت کې چې د روټۍ د خوراک دا تقاضا او غوښته د وجود داسې ده چې روټۍ هم تیاره ده هغه روټۍ بیا یخېږي بیا تکلیف وي ورکړي او بله دی چې په مانځه ودرېږي نو دته ځان معلومه دی چې زما ټول سوچ به روټۍ کېږي بیا که نه یو کس داسې دی چې صبوره دی صبرناکه دی تحمل پکې شته برداشت او قوت ورکې شته دی او د روټۍ د ګرمولو یا د ګرم ساتلو څیزونه هم شته دی نن سبا خو اسباب ډېر دي د ګرم ساتلو لپاره تیګړې او بل څه شی ډونګه کې روټۍ کېدي خوراک سالن هغه په ډونګه کې کېدي خلکو ته تکلیف هم نه پکې او د نفس د ځان قابو کولی شي دی وایي مړه ول دا روجیم نه دي نیولی دا روجیم نه دي نیولی خپل نفس په قلار کولی شي او دویمه خبره د حدیث مبارک کې چې کومه بیان شوې ده ولا هو یدافع الاخبثان او نه هغه وخت کې مونځ شته چې کوم وخت کې دا دوه خبیث څیزونه لوی اودس ماتی وړوکې اودس ماتی دله ښه زور کې ورغلی دی او دی وایي چې دا اودس رانه بیا نه کېږي اودس چې بیا کوم یا اودس ماتوم اودس اوچوم بیا اودس چې کوم دې کې ډېر وخت لګي نه کېږي رانه بس راشه ځان ټینګ کا په دغه وخت کې دا مونځ نه دی نبي علیه السلام فرمایي اهل ظواهر خو وایي د سره مونځ نه شو او مونږ وایو چې مونځ کامل نه دی دا د مکروه تحریمي کارو کو حرام چې اودس ماتی ورغلی دی او دې صورت کې دی مونځ کوي دا د مکروه تحریمي کار کوي حرام کار دی د جمع مونځ به پرېږدي د جمع مونځ به پرېږدي ښه جمع تیاره ده انسان عجزه دی د مخکې نه د ځان نو تیار کړی دی دوران کې خېټه کې ګډوډ پیدا شو انسان عجزه دی یا ولا ورکوټې اودس ماتی ورلو یا د ګیس د خارجولو ضرورت ورته پېښ شو او د ځان قابو کړی دی په ټول مانځه کې خېټه کې دا ګرډار هم خېږي او دی کله په یو خپه زور کوي کله په بله خپل زور کوي د دې نه ښه دا دی لاړ شي واشروم اټینډ کړي بیت الخلا ته لاړ شي بار ته لاړ شي ښه په تسلی ځان فارغه کړي استنجا وکړي ځان اوچ کړي ځان پاک کړي اودس اوچ کړي ښه په تسلی ورکې دې ولګي ټایم ورکې د ټایم ولګي جمع دې لاړه شي ثواب به د جمع کېږي رواه مسلم دا حدیث امام مسلم رحمه الله روایت کړی دی الله پاک دې د دین پوهه مونږ او تاسو ته راکړي عمل دې پرې راته الله آسان دا خبره به خوروئ که نه انشاءالله یا اللهم انك عفو کریم تحب العفو صلی الله تعالی او دې کې دغه شرطونه دي که نه یو شرط ورکې دا دی چې یاره د داسې نهارې تېرې کړي دي نهارې تېرې کړي دي چې اوس روټۍ ورته تیار شو دی بس صبرېدی نه شي یا داسې ده چې هغه روټۍ اوس تیاره کېښودلی شوه تیار روټۍ چې بیا ږدي او بیا یې برابر او بیا ږدي نو پرې وخت لګي نو په دغه صورت کې وږي نه یو بیا نه وږي نهار کوي